نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو، تاسو ته پته ده چې بلدیاتي الیکشن دا روان دی، نو د اوټ په اسلام کې صحیح حیثیت شته او کنيشته دی. په اوټ باندې بزا یو شو خبرې وکړه. نو محترمو، د اوټ په اسلام کې هغه علما دي کې لکه شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب، هغه په د باندې یو ورکوډ شان کتاب لیکلی دی، اوټ کې شرعی حیثیت. په دې کې لیکي چې د اوټ دا درې قسمونه دي. نمبر 1 د دې شرعی حیثیت هغه شهادت او گواهی ده، چې ته دا گواهی ورکې چې دا انسان د دې اوټ اهل له، د دې مشرع اهل له او د دې عہدی اهل له. نمبر 2 د دې حیثیت چې کوم دی هغه دا سفارش ته، چې ته دا سفارش کې چې دا انسان پاشي، دا د مخ کې ورسیږي، دا د اوټونه وګټي. او نمبر 3 د دې حیثیت د وکالت ته، چې ته دا انسان وکیل جوړې چې دا سوي دا سکی دا موږ ته منظور ده، بس چې د سویل هغه چې کوم دا هغه متقبل دي. نو محترمو، گواهی په اسلام کې به موږ په انصاف سره ورکو، که ظلم ذاتی وکړو. الله رب العزت فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط. اے ایمان والو، تاسو په انصاف سره چې کوم دی هغه د الله رب العزت دپاره ګواهي وکړئ. دغه شان دی سفارش په باره کې راځي: من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها. که څوک ښه سفارش چاله وکړي د هغې دپاره په هغې کې څه وي، او که څوک بد سفارش وکړي د هغې دپاره په هغې کې هغه بدې څه وي. دغه رنګې یو انسان وکیل جوړول، نو هغه ما ورته یو ښه انسان وکیل جوړو که بد انسان وکیل جوړو. نو محترمو، ګواهي هم په انصاف سره ورکول پکار دی، سفارش هم ښه پکار دی، او ښه انسان وکیل جوړول پکار دی. اوس که ما ورته شرابي، چرسي، پوډري، دروغجن، سودخور، رشوتخور چې هر څوک وي، ما ورته دا مشر جوړ کړو، سبا چې دا کومه ګناه کوي ما ورته د هغې کې پرې چې کوم دی هغه حصه میلاویږي، ولې ما ورته دا مشر کړی دی. او که موږ یو ښه انسان له اوټ ورکو، سبا له هغه ښه کار کوي، په هغې کې به زما او ستا حصه وي، وایي دا ما ورته چې کوم دی دغه ځای ته رسولی او ما ورته پاس کړی دی. نو محترمو، په دې باندې دې موږ دوکه نه خورو. یاره پلان کې مال نالۍ جوړ نه کړه، پلان کې مال کوڅه چې کوم دی جوړه نه کړه، پلان کې مال چې کوم دی هغه پیپرانه وستو. محترمو، موږ د دنیا لالچ ته پراته یو. آیا موږ به دې لالچ د وجې نه موږ صحیح ګواهي ورکوو؟ آیا موږ به دې لالچ د وجې نه به چې کوم دی موږ صحیح سفارش کوو؟ آیا موږ به د دې لالچ د وجې نه چې کوم دی هغه صحیح کس وکیل جوړو؟ نه، داسې کړی نه ده. که دا لالچ وي که نه وي، خو موږ به خپل ذمهواري چې کوم دی په صحیح طریقه باندې ادا کوو. باقي ستاسو خوښه ده، که تاسو یو عالم له ورکوئ، او که تاسو چېرته زیناکار له، صدخور له، شرابي له، دروغجن له، هر چا چې ورکوئ هغه ستاسو چې کوم دی خوښه ده. نو الله رب العزت زمونږ اوټ په صحیح ځای کې چې کوم دی استعمال کړي، او صحیح الله رب العزت زمونږ د اوټ اهل دینداره او نیک انسان جوړ کړي. وما علینا الا البلاغ.